نو زما محترم درخواست دا کوم چې الله طرف ته راشي، الله سره جوړه وکړي، الله سره صلح وکړي، د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي. اچانک دا حادثه په ما او تا باندې راتلو والا ده، وایي تا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ کړو، دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او طلا خاندي. وګوره یو طرف ته کس قتلیږي مړ کیږي، بل طرف ته زما محترمو یو کس زندگی کوي، حرام کوي، سود کوي، ظلم کوي، قتل کوي. تاسو دې شر مخ ته وګورئ، زمري ته وګورئ چې کله وږی شي کنه وږی شي نو اچانک څه کوي، یو چیلۍ باندې یو میخې باندې اچانک حمله کوي، د هغې په مرۍ باندې زما محترمو حمله وکړي، غلی شي، د هغې اول وینه وڅکي او هغې نه بعد ورله زما محترمو دا بدن ټوټه ټوټه کی. داسې ده که نه ده؟ نو نن هم په دنیا کې ته چې خپل کور آبادې د بل کور رانې، د یو یتیم او مظلوم د کونډو رنډو د خلو نه زما محترمو نړۍ تختو او د خپلو ښځو د بچو په خلو کې وراچو. په ایمان وایي داسې ده که نه ده؟ وایي ظلم کوو، ناب تول کې کمې کوو. نو دا یاد ساتئ چې څنګه تاسو نن رویا او څنګه تاسو نن زندگی تیروي، تاسو نه به همدغه شان اولاد پیدا کیږي، سبا به د هغې نه غټ غټ درندگان جوړ. پرون په مرکز کې نوجوانان رانه اچانک راتاو شو، تمام محترم ما ورله لږ دعوت ورکو، نو یو نوجوان راته وایي مولوي صاحب بالکل همداسې ده، موږ به خبر هم نه وي، موږ به د خاورو لاندې پراته یو، موږ به خبر هم نه وي. زما مور داسې بیماره وه چې ما به په هر مونځ کې په هر نفلو کې د هر قرآن د تلاوت نه بعد ما به ویل یا الله زما مور له صحت ورکا، یا الله زما مور له شفا ورکا، یا الله زما مور له صحت ورکا. وی دا یو میاشت شوې ده زما مور وفات شوې ده، لیکن زما په خوله باندې همغه دعا راځي چې یا الله زما مور له صحت ورکا، شفا ورکا. دا خبره زما ذهن نالي چې یا الله زما مور وبخه، یا الله زما مور وبخه. زما ذهن دا نه مني چې زما مور وفات شوې. داسې به موږ او تاسو خبر هم نه وي، زموږ او تاسو کانټیکټ او رابطه به د دنیا نه ختمي، موږ او تاسو باندې به خاورې انبار وي، د دې خاورو د لاندې به پراته یو. نو زما محترمو نن هم الله رب العزت انتظار کوي را واپس شي. تاسو نه تپوس کوم زندگی څوک تنګوي؟ الله. زندگی څوک خوشحالي؟ الله. فراخي د چا په لاس کې ده؟ الله. آبادول د هغې په لاس کې، بربادول د هغې په لاس کې. وہی نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نن موږ د الله یاد پرېښی، صرف په پیسو ګټلو کې به تا ته حاجي صاحب خوشحالي نه راځي، صرف پخو خو کپړو کې، پخو خو بلډینګونو کې، پخو خو گاړو کې، پخو خو خوراکونو کې نن خلک څه ګوري؟ خوشحالي سکون ګوري، لیکن نشته. قسم د الله په ذات باندې